نو چې کله اوشان پیش کړل دی وایي چې ما کله مدینه طیبه تر نږدې سلل نو ما خپل اوشانو باندې چې نظر رااله دو اوشان مې ډېر پچې خاصل قیمتي او مې پټ کړ ما ویل دا مدینه ته نه پونجو دا غر چې پرېږدو بیا چې واپس راځي به بیجان سره واپس پونجو او کایک مقام د په اغجی باندې نو اوشان میں پټ کړل مدینه ته لاړل حضور سره می خبرې شروع کړې چې کله خبرې کې دل امام الانبیاء په زبان انور باندې راغله دا هغه سماعت دا هغه بصارت دا چې رسول الله په نسبت باندې چوک ورته ګوري بیا فورا قرار کوي چې رسول الله نظر پر اسمانونو لګي سماعت اسمانونو پاس دا او چې چوک ورته محمد بن عبد الله په نظر ګوري او وايي موږ غوندې سړی د دیوال هغه بل نه ویني خو چې چوک رسول الله په نظر ورته ګوري چې محمد صلی الله علیه وسلم څه شی دا الله رسول الله بیا هغه پر آسانی نو فرمایي حضور سرور کائنات فوراً او فرمایل این البعیران اللذان غیبتا اے حارس هغه دو شان چې اتا غره چې پټ کړی دي آده چپړل مالا خبر شروع کړي نه دا ما دې اوشان تذکرہ کړي نه دا خو امام الانبیاء فرمایل چې هغه اوشان البعیران الذي اين البعیران الذي خيبت بالعقيق اے هغه رب وادي چې تا دو اوشان پټ کړي دي فرمایي رب ذوالجلال حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا ټکو عربه تلو او ما